حکومت چې کم د 15 لک روپو اعلان کړو هغه 15 لک روپۍ چې دی و شروع شي دي کوم کسانو چې د دې لپاره رجسټریشن کړو نو حکومت وس هغه روپۍ چې دی هغه ورکوي دا روپۍ چې دي دا به د کور د لپاره ورکولې چې تاسو په خپل کور کې چې دی په دې باندې خواري کولی شئ لکه احساس اپنا سکیم چې دی د دغې د طرفه به تاسو ته 15 لک روپۍ میلاوېدلې نو د دې لپاره ځینې کسانو چې دی رجسټریشن کړو ځینې کسانو په هغه وخت کې دا دروغ دي ځکه په دې باندې موږ 3-4 ویډیوګان چې دي کړي دي نو په هغې کې به کمتر داسې کس و چې هغه به دا خبره درو ده خو رجسټریشن نه کړی کومو کسانو چې رجسټریشن د دې لپاره کړی نو 1,23,000 کسانو د دې لپاره رجسټریشن کړو نو دغه ټولو کسانو ته خو دا روپۍ چې دی دا نه پوره کېدلې ځکه چې دا 4 ارب روپۍ دي نو دغه ټولو ته دا نه پوره کېدلې نو هغو به دې کې قراندازي کړې ده قراندازي کړې ده نو په هغې کې د ځینې کسانو نومونه چې دي هغې راایستلي دي هغې کسانو ته به دغه 15 لک روپۍ چې دی هغه میلاویږي او هغه به په خپل کور کې به دغه باندې خواري کولی شي نو په 1,23,000 کسانو کې چې دي کله دغه وکړو قراندازي وکړه نو په هغې کې 18,555 کسان چې دي هغه پکې راووتل هغه کسان نه ووتل چې کومو کسانو صحیح رجسټریشن کړو لکه په صحیح طریقې سره هغه فارم پول کړو نو هغې کسانو ته به دغه 15 لک روپۍ چې دي دا میلاویږي په دې کې دا د 18 کالونو والا د 65 ساله پورې چې د کومو کسانو عمر و نو هغه کسانو به دې کې رجسټریشن کولی شو بل لا چې د کومو کسانو په نوم باندې لږه ډېره ځمکه یا په خپل کور کې خواري کوله نو هغه کسان د دې لپاره رجسټریشن کول چې د 15 لک روپۍ چې دي دا قرض ورکول لکه تاسو له به قرض درکول په 2 کالو کې به دا روپۍ چې دی دا به تاسو واپس ختمولی نو هغه روپۍ چې دی هغه شروع شي دي که ستاسو نومونه پکې راغلي نو تاسو هم لاړ شئ او خپلې روپۍ راواخلئ خو په راتلونکي وخت کې که بیا دا لیسټ را جاري کړو نو په هغې باندې به موږ ویډیو کوو خو د هغې لپاره زموږ د فیسبوک پیج او یوټیوب چینل چې دی دا له ځان سره یو ځای کړه چې د نوي اپډیټ نه تاسو په ټایم سره خبرېږئ